سلامونه احترامات او نیکې هیلې د مالیار پروډکشن سره عابد ګمریانی یم. څنګه یې تاسو؟ هیله لرم چې ښه به یې روغ جوړ او خوشحاله به یې. دغه دعا مې د الله نه ده چې زما د کائنات څومره ګلونه دي الله دې خوشحاله سوکاله او آباد لري. ملګرو ګل زما د خاورې، زما اکثر له ټایټل په دې خبره باندې چونکې مالیار دی نو مالیار د ګلونو خصمانه کوي او زما د خاورې ګلونه داسې دي چې هر یو ګل را برسېره شي او په کائنات راښکاره شي نو یقینا چې د هغې خوشبويي د هغې ښکلا ټوله دنیا ځان سره په غېږ کې واخلي. چونکه زما دغه ګلونو سره ټایمونه هم ډیر کم وي نو زما په ریکویسټ باندې د مالیار په ریکویسټ باندې او ستاسو په دغه باندې چې تاسو ریکویسټ کوئ چې لکه هغه دغه آرټسټ دغه هنرمند سره خبرې اترې وکړه نو زه دوی له راشم او دوی نه لږ شان ټایم والم. چار دی د دوی ښیي چې دوی د مصروفیاتو نه باوجود ما له ټایم راکړي او ما سره خبرې اترې وکړي. او نن خو زما میلمنه د مالیار میلمنه یو داسې هنرمنده ده چې زه نه پوهېږم چې زه تعریف د کوم ځای نه شروع کوم او په کوم ځای ختم کوم. د هغې دپاره ما سره ټکي ډېر واړه دي خو دغه خبر راله په ذهن کې راځي وي دا ګل دې راکړو خدای دې ګل کا رب دې دا ستا عمر د ګل نه کي مینه الله دې تل خوشحاله آباده او بریالی لري. زموږ داسې هنرمند ده چې لیجنډ ده یقینا چې د اپ کمینګ آرټسټانو دپاره د اکیډمۍ حیثیت لري. ډېر خلک د هغې نه زده کړه کوي، د هغې اواز، د هغې سر، د هغې په موسیقۍ سره تړون او د هغې غږ د لر او بر پښتون د دغې غږ نه مانوسه دی او بار بار یې غواړي. بعضې اوازونه داسې وي چې لکه هغه په زړه باندې دومره ښه لګي چې سړی وایي چې بار بار مې اورېدی. همدغې اوازونو کې یو اواز یو هوا زما د وږمې بابي هم ده. سلامونه احترامات. ډېره مننه عابد جانه. څنګه یې زړګي ښه صحت دې ښه دی؟ شکر الحمدلله. څنګه یې تاسو؟ بس ښه یو نو دا راته ووایي جي تپوسونه خو د شوبز حوالې سره به ډېر خلک کوي خو زه دا تپوس کوم وږمه چې کله وړه وه ذهن کې دا خبره وه چې وږمه به سنګره جوړېږي وږمې اواز به داسې حد ته رسي چې ټوله دنیا به خپل ځان سره راکېچ کوي. نه چې وړه وم نو دا سوچ مې کله نه و کړی چې زه به دومره غټېږم او بیا به چې کوم دی نو فن ته وځم د فن نه پس په ما ته چې دی نو خاوند هم میلاوېږي بچي به هم میلاوېږي نو دا سوچ مې کله هم نه و کړی. دا راته ووایه ډېر زیاتې ستونزې مو تېرې کړې، ډېر زیات تکالیف مو تېر کړه په دې ژوند کې. یقینا چې دغه ژوند سره تړلې خبرې دي خو تاسو ډېر زیات تکلیفونه تېر کړه، بیماریانې. اوس څنګه محسوسوئ؟ نو ژوند سره تړلې خبرې دي عابده. ښه درته پته ده چې سړی بیمار شي نو هغه څنګه او چې په ځوانۍ کې نو هغه څنګه خو انشاءالله رحمان چې ما دې تکلیفونو سره مقابله کړې ده ما دې ته ځان نه دی غورځولی. که ځان مې ورته غورځولی وی نو زه به په کټ پرته وم زما د خدمت به هم څوک نه خو الحمدلله چې زما د خدمت ډېره دنیا ده او بیا د ډېرې دنیا نه مخکې چې کوم دی نو زما خاوند دی ځکه چې هغه ما سره دې کې ډېر لوی لاس و او زه دغه په دواګانو دغه په منځونو دسونو په نفلونو الله پاک راغولم او ټیک ټاک یم الحمدلله. اوس هم ستاسو د ټولو زما د پښتونخوا چې څومره مشران او کشران دي د لر او بر د بهر ملکونو نو تر خانه کعبې پورې ما ته دواګانې شوي دي، ما له توابونه شوي دي او ما له هلته کې عمرې شوي دي چې خدای دې وږمې له ژوند ورکړي او د هغې زموږ نوي زندګي په کار ده. جی بالکل یقینا چې تاسو یو سرمایه تاسو یو اساسي او مرګرو څنګه چې تاسو ته پته دا نمونه ډیر کم دي او دا ډیر کم ملاویږي. موږ له پکار دي چې موږ د دې ګلونو قدر وکړو، د دې خصمانه وکړو، د دې تپوس پوښتنه وکړو چې دوی څنګه حال کې دي. او زما اعلی چارواکو ته هم دغه خواست د مالیار د پاڼې د طرف نه چې د داسې ګلونو قدر وکړي. موږ له داسې ګلونه همیشه ځلانده وساتئ، د داسې ګلونو خصمانه وکړئ، د دې دپاره یو خاص فنډ مختص کړئ. دا داسې خلک دي چې لکه دوی چاته لاس نه دي نیولی او نه نیوی شي خو د دوی سره فن هم دفن کیږي، د دوی ښخېدو سره خدا نه خواسته الله دې نه کړي د دوی پټېدو سره فن هم پناه کیږي. نو دغه فن موږ نه مه پناه کوئ. وږمې بیبي زړه کې مې یو خواهش دی د کور نه مې راوړی او موږ په دې سټیج باندې مې ویلی ډېر خلکو دغه مو او تاسو هغه ټایم کې بیمار وئ یاد مو شي نه مې دلبري نه دلداري وکړه هغه راسره لږ زمزمه کوي. دا د ټولو مسافرو ته ډالۍ شي. ما خو ډېر ویلی دی خو چې څوک ما سره کینی
هغه عابد دی که هغه نور زمارونه دي که نه زمونږ انکران نو هغوی ټول ما ته وایي چې وږمې بیبي ته د مونږ ته دا دلبري غزل ووایه که هغه سټیج شو وي نو ما ته خلکو ډېر افر راکړی دی چې یاره ته دا دلبري غزل ووایه نو دا د خلکو په زړونو باندې ورداخل دی او لیکلی شوی د خلکو په زړونو نو بلکې مسافرو سره هم جوړېږي چې هسې مې د ژوند سره خواري وکړه هېڅ مزدوري مې ونه کړله ځان مې هم جوړ نه کو او د بیمارو هم را باندې ډېر یو لوی پریشر جوړ دی نو د هغې وجې نه دا دلبري غزل هر چا سره میلاو دی هر چا سره جوړ دی نو ستاسو نه مې دلبري نه دلداري وکړه نه مې دلبري نه دلداري وکړه هسې مې د ژوند سره خواري وکړه هسې مې د ژوند سره خواري وکړه نه مې دلبري نه دلداري وکړه زه د خپل مین په خای څه کړمه 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 ما خو محبت سره یاري وکړه ما خو محبت سره یاري وکړه هسې مې د ژوند سره خواري وکړه هسې مې د ژوند سره خواري وکړه ډیره مننه تشکر او ملګرو څنګه چې وږمې بیبي ووې د مسافرو دپاره دغه خبرې خو ډېرې زیاتې دغه لري ځکه چې حیثیت لري ځکه چې سړی په کمره کې یوازې وي دیره وي خپلوان ترې نه لرې وي او داسې موقع راشي نو سړی دغه وایي چې لکه ټیک د موږ به ډېرې پیسې وګټو خو زموږ خپلوان زموږ بچي زموږ هغه رشتې چې په موږ باندې درد لري او موږ له درد لرو هغه چې موږ سره نږدې نه وي نو بیا به خبره بل خوا وي الله دې وکړي چې زما دغه ستوري دغه ګلابونه خپل وطن ته راشي خپلو بچو له راشي د دې الله تعالی دغه ټول هر څه چې کوم ضروریات دي هغه د خپلو خزانو نه پوره کړي زموږ د ټولو دی الله تعالی ضروریات پوره کړي او ملګرو لکه ډېرې بخښنې سره زه هغه خویندو میندو ته هم د مالیار په وساطت سره دا وایم وږمه بیبي به ما سره اتفاق کوي دې خبرې سره چې مونږ دې خویندو میندو ته ووایو چې د مسافرو دپاره چونکې زه او ته خو تلي یو بهر ډېر خلک به تلي دا نه وایو مونږ بهر شوز کړي دي مونږ د دې خلکو هغه ژوندونه لیدلي دي نو زه د شیشې په ترو دغه وایم چې تاسو دغه میندې خویندې دلته لږ خرچونه کم کوئ لږ خرچونه کم کوي نو زما دغه رونه زما دغه ګلان دغه اتلان دا به خپل وطن ته راشي چې تاسو خرچونه کم کوئ هغوی چې تنخواه والي او دلته نو ستاسو ډیمانډونه زیات دي نو هغوی ته پته نه لګي چې یاره زه څه چلو کم ای بیا په دغه سرو غرمو کې نښلي او بیا کار کوي او بیا تور مسافر دي د خپلو بچو دپاره تللي دي اوس که یو سړی زه ووایم چې د هغه تنخواه څومره ده نو کم از کم یا به پاکستانی 12,000 یا به 20,000 خو دومره خو نه دي که نه چې لک 1.5 لک هلته خو ټول په شګو پر عملو کې پراته دي ما خپله مسافري تېره کړې ده ما ته خپله پته لګي چې هلته پیسه ګټل د زړه چاودون دی نو دا د زړه چاودون چې تاسو کوئ زما د مور بچیانو په دې زما نه مه خفه کېږئ دلته ډېر غټ سیلابونه راغلي دي او ډېره دنیا تباه شوې ده او په هر ځای باندې په ګوټ باندې بچیان وړي دي او ما پکې یو داسې ویډیو کتېدلې ده چې د یو ښځې پکې ماشوم شي او هغه سره هغه بلکې دا هغه ارسه لکه که نه خو مور ترې نه اوبه وسي او هغه ماشوم په شګو کې پاتې شي هغه چپې د اوبو د هغه چې کومې دي د اوبو چپې هغه یې شګو ته راوړي نو هغه ماشوم یو ورور له په لاس ورغلی دی او هغه ورله یو دوړ به په دې ملا ورکړي دي نه هغه ماشوم چغه والې وه کنې هغه ماشوم هم په هغه شګو کې مړو خو د الله نه وایي د کېدو یقین او د مخلوق نه نه کېدو یقین ډیره مننه السلام علیکم خوشحاله آباد اوسئ ډیره مننه ډیر خوند یې وکړو عزتمن شئ ملګرو دا وه وږمه بیبي یقینا چې د هغې خبرې هم د هغې په شان دردمنې وې او زړه خو مو ډېر غوښته چې هغې سره ډېرې خبرې وکړو خو بس وخت کمی و نو انشاءالله مخکې به تاسو سره یو بل ستوري سره یو بل ګل سره ستاسو په وړاندې راځم
د خپل ځان ډیر خیال ساتئ. زما کیمرامین MK د ما سره زه هغه سره تاسو نه اجازه غواړم. په لوی الله مسپارم. ډیره مننه.